ملګرو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په سټیج باندې ناست عوامي مشر پارټۍ مرکزي صوبایي ضلعي او د وارډ ملګرو السلام علیکم. زه د ټولو نه مخکې د دې نیو سبزي منډۍ د وارډ صدر او د ټوله کابینه او د دې سینیر ملګرو ته د زړه د کوم یارکلی هم خراج تحسین پیش کوم د ملګرو ته چې نن دوی د عوامي مشر پارټۍ د صوبې د هدایت مطابق چې نن دا ورکر کنونشن موږ په ټول سند کې په ټول پاکستان کې په ټول ښار کې په هر یونین کونسل ته موږ ځو. د هر یونین کونسل موږ دا ورکر کنونشن کو بنیادی مقصد د دې دا نه دی چې دلته الیکشن را روان دی یا چاله ووټ ورکوئ چاله ووټ مه ورکوئ. هېڅ قسمه داسې حالات نشته. صرف او صرف زموږ مقصد دا دی چې موږ او تاسو سره کینو د دې پارټۍ په حواله باندې په دې ملک کې زموږ او ستاسو په حواله باندې نن څه کېږي روان دي چې یو بل سره کینو مرکه شو خبره وکړو د یو بل له حال نه خبر شو او په دې ځان خبر کړو چې نن په دې ملک کې او په دې ښار کې موږ ته سره پېښې دي د کوم حالاتو نه موږ تېرېږو او سبا را د کوم حالات دي. اول زه د دې پاسونو ملګرو لپاره یو خبره درته وکړم چې مونږ الحمدلله زه د باچا خان دا یو خبره کوم چې هغه وایي چې اول ښه انسانان جوړ شي او چې کله ښه انسانان جوړ شو نو بیا ښه پاکستانیان ښه مسلمانان به بیا اټومیټک مونږ جوړېږو که اول مو ښه انسانان جوړ شو. نو ملګرو مونږ پښتانه یو او نن څومره په اکثریت سره په دې علاقې کې ټول پښتانه ناست دي. زه ستاسو نه خپلو کې یو خبره تپوس کوم چې موږ نه خدای تپوس نه وکړی که چې موږ پښتانه پیدا کړه که هغه غوښتی خو موږ هر څه پیدا کولی شو. هندوان به پیدا کړو کرشچن به پیدا کړو موږ د خدای په مرضۍ خدای پښتانه پیدا کړي یو. بیا مونږ ولې ځان ته پښتانه ولې نه وایو؟ بیا هغې خدای په شکل صورت مونږ د دې ټولو خلکو نه ښه پیدا کړي یو. نن دا ستاسو په مخ کې دا څومره ماشومان ناست دي که لږ ورته دې ماشومانو ته خالي لږ غوندې دا مخامخ ماته دا یو ماشوم ناست دی دا سره ټوپۍ په سر ده لږ یې راوچت کړئ په دې پوره ښار کې وګرځوئ. زه په داور سره دا خبره کوم چې که په دې ښار کې هر قوم دلته اوسي د هر مذهب خلک دلته اوسي دا ماشوم له چې کوم حسن خدای ورکړی دی دا د هېچا بچي له دا حسن نه دی ورکړی. دا مخامخ ناست دی. ملګرو مونږ نن اکثر دا خبره کوو خصوصا که نن مونږ تباه یو نن برباد یو نن مداوینه د افغانستان نه والا تر باجوړ نه والا تر کراچۍ پورې دا وینه دومره ارزانه ده چې په دې ملک کې صرف زمونږ او ستاسو وینه تویېږي. ولې تویېږي؟ کله مونږ دا سوچ فکر کړی دی؟ دې ملک کې نور هم خلک اوسي دې کې بلوچ هم اوسي سندhiان هم اوسي پنجابیان هم اوسي سرایکیان هم اوسي بیا زمونږ دا وینه ولې دومره ارزانه ده؟ لږ ساعت دپاره په دې سوچ پکار دی. او څومره توی شوه ولې دا نور خلک مسلمانان نه دي؟
دا نور خلق چې دي دا ټول خلق څومره دي په دې ملک کې اوس ټول د مسلمانۍ دعوه کوي بیا موږ ولې د مذهب په نوم باندې که وینه تویږي صرف د پښتون تویږي دا مذهب خو زموږ د ټولو دی په شریکه دی نن دا خبره لږ ځان ته سوچ پکار ده چې ما په 40 کاله کې څومره وینه توی کړه حاصل مې څه کړو د یو تباهۍ نه بعد بله تباهي او د بلې تباهۍ نه بعد بله تباهي نن ملګرو ډېر ترشاو وخت راغلی دی بله ورځ داسې وشوه د نن نه 8 ورځې مخکې د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ د دې صوبې مشر قاري عثمان صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې په دې سند اسمبلی کې یو بل پاس شوی دی چې دا سندیان چې دي دړادړ چې دي دا په سند کې هندوان چې دي مسلمانېږي او سندیان په اسمبلی کې بل پاس کو چې دا 1300 کالو نه کم انسان مسلمان شو هغه به مسلمان نه وي چې موږ په دې ټولې پارټۍ راغواړو ته هم راشه د MP د په حواله باندې زه ورغلم ما هلته یو تقریر وکړو دې ټولو مولانو دا خبره کوله چې دا مذهب خو د انسان خپل حق دی دا خو د انسانیت خلاف عمل دی چې یو سړی مسلمانېږي او خلک یې نه مني ما ورته وویل چې ډېره یې درسته یې نن کم از کم د باچا خان او د ولي خان خبره صحیح ثابته شوه چې پرون موږ دا خبره کوله چې دا د مذهب اختیار د انسان په لاس کې دی ای مولا ته به ما ته مخامخ ودرېدې او تاسو د اسلام نه څه نه نن ما سیاست وکړو چې نن ستا د خولې هم دا خبره وځي چې دا مذهب د انسان په خپل اختیار زه خو د 100 کالو نه دا خبره کومه خو تا راسره نه منله او دا درته 100 کالو نه ما دا خبره کوله چې د خدای مسلمان پیدا کړی ما انسان پیدا کړی دا مذهب زما په اختیار کې و تا وایي چې نه تا ول پاکستانی تا ول مسلمانې ما وایي چې دا ول پښتون یم بیا مسلمان بیا پاکستانی نن هغه خلک ستاسو د مشرانو هغه ټولې خبرې هغه اقوال زرین نن دې دنیا ومنل چې پاچا خان 100 کاله مخکې کومه خبره کړې وه ولي خان 50 کاله مخکې کومه خبره کړې وه نن د دې دنیا د دې نړۍ ټولو خلکو ومنله ملګرو په 1978 کې په 1978 کې دلته به ناست ډېرو مشرانو ته یاد وي چې کله افغانستان کې انقلاب راغی او ستاسو زموږ دا مشران دا راپاڅېدو زموږ دا قوم یې دوکه کو او ورته وایي چې په افغانستان کې انقلاب راغلی دی روسیان راغلی دي جهاد پکار دی ولی خان په هغه دور کې دا ووایي چې دا جهاد نه دی فساد دی او دا فساد به افغانستان خو تباه کیږي خو یاد ساتئ دا فساد به تاسو خپل ملک ته راوړئ او دا جهاد به په دې ملک کې د فساد په شکل کې بدلیږي او د هغې ورځې نه ویرېږئ چې ستاسو په دې ملک کوڅه په کوڅه کې به د مذهب په نوم باندې دغه دهشتګردي وي او تاسو مونږ وکتل چې د تېرو 100 کالو نه په دې ملک کې که بدامني ده که به دهشتګردي ده مونږ او تاسو اکثر خلک تاسو نه هم تپوس کوي که نه مونږ نه هم کوي چې دا خلک دا نشانیان ولې وچني ملګرو مونږ واحد خلک یو چې ورځ ته ورځ او شپې ته شپه وایو مونږ د دلیل په بنیاد باندې د عقل په بنیاد باندې سیاست کوو مونږ څوک په تیارو کې نه دي ساتلي
موږ همیشه د حق وینا کړې ده د قوم ته مو صحیح لاره ښودلې ده نن د هغې سزا هم موږ تېرو ډېر ملګري موږ په دې ملک کې شهیدان ورکړو او نن ستا د دې ملک هغه ټولې ادارې نن په خپله د هغې دهشتګردۍ ختمېدو اعلان سره سره عملاً یې ختموي که چېرې لږ ساعت دپاره 40 کاله مخکې د ولي خان خبره چا اورېدلې وې آیا د دې پښتنو دا دومره وینه به تویېده 50 لکه خلک تا په افغانستان کې تباه کړو 15 لکه خلک دې مړه کړو 10 لکه خلک تاسو هغه کړو چې څوک په پښه باندې ګوډ دی څوک په سترګه باندې ړوند دی که د ولي خان خبره چا اورېدلې وې نن به دا تباهي کم از کم نه وه شوې ملګرو نه یریږو د چا نه مونږ باندې په دې ښار کې په دې ملک کې غیر اعلانیه پابندي ولګېده سیاست زموږ دپاره ګناه وګرځېدو دلته جماعت اسلامي سیاست کولی شي دلته جیوایي کولی شي دلته پیټیایي سیاست کولی شي خو که سیاست چا نه شو کولی نه هغه صرف او صرف پښتنو نه شو کولی عوامي نیشنل پارټۍ نه شو کولی ستاسو دا دفترې ستاسو دا جنډې کوزې کړې ولې هغې وجه څه ده ما ولې سیاست تا تاسو نه پرېږدي ځکه چې مونږ او تاسو د پاچا خان سپایان یو مونږ د دې قوم د ترقۍ خبره کوو مونږ د دې د خوشحالۍ خبره کوو د دې د تعلیم خبره کوو د دې د صحت خبره کوو د دې د مسلو خبره کوو ځکه په مونږ او تاسو باندې قطغن او پابندي لګي ملګرو د دې هر څه باوجود نن زه خپلو ملګرو ته سلام پیش کوم په دې علاقه کې چې هغه نن بیا د باچا خان او خپله قومي فریضه یې نن بیا پوره کړه او نن یې خپله ملي جنډه چې ده بیا په دې علاقه کې اوچته کړې ده او پیغام ورکوي دې خلقو ته دې علاقې ته چې با څومره ورته ووایې د هر والو نه پس د هرې قربانۍ نه پس دا جنډه د دې فالوورس په یو نوي شکل کې د یو نوي ولولې سره بیا په دې میدان کې ولاړ دي او سیاست کوي ملګرو که څوک دې سیاست ته بد وایي دا سیاست بد شی نه دی زه تاسو د باچا خان سیاست کوم دا حقوق العباد دی او ستاسو زمون په مذهب کې الله تعالی ته د ټولو نه نږدې همدغه عبادت دی الله تعالی وایي زما عاجزي خو د مونځ په شکل کې پوره کېږي خو که چېرې ته زما خوشحالول غواړې او عبادت کول غواړې نو بیا د ما د مخلوق خدمت چې دی ټول نه غټ عبادت بل نشته او د هغې مخلوق عبادت چې هغه کمزوری وي هغه لاچاره وي هغه ناپوه وي دغه د ټول نه عظیم عبادت دی چې مونږ او تاسو کوو په دې لار کې به خلکو تاسو ته خلک وایي چې دا لیوني دي دا اوزګار دي نه مونږ او تاسو نه اوزګار یو او نه لیوني یو دا ډېره لویه علاقه ده ډېر خلک دلته اوسي اوس به هم په خپل کورونو کې ناست دي خو زه خپل ملګرو ته خپل ورکر ته خراج تحسین پیش کوم چې دی د ځان دپاره ژوند نه تېروي دی د دې ټولې علاقې دپاره ژوند تېروي د سوچ اجتماعي دی د قوم سوچ راغستی دی د دې قوم فکر راغستی دی ځکه د دا سره جنډه هم په سر کړې ده نن په دې 8 ګنټو نه هم دلته ناست دی او زما په خیال 2-3 ورځو نه به دا تیاري هم شروع کړي وي نه موږ لیوني نه یو موږ د خپل عبادت چې دی دا فریضه ګڼو او په وخت محشر ځان ته هغه لاره جوړوو چې زه الله تعالی موږ او تاسو پیدا کړي یو یو هغه انسان دی چې سار کې خپل کور له صرف ځان له
2 روپۍ ګټي او کور ته راځي، نن به په کور کې ملاستي. او یو هغه انسان ستاسو په شکل کې دی چې نن د دې پوره قوم د دې خلکو سوچ کوي. نو زه د دې ټولو ته یو سړی دلته په 500 خلکو کې نه غټ دی چې دی صرف د ځان سوچ نه کوي، دی د وطن سوچ کوي، دی د خپل ګیر چاپېره ماحول سوچ کوي. نو دوستانو دا عبادت دی، دا به مونږ کوو او انشاءالله تاسو مونږ نن دلته ډېرې خبرې دلته وشوې. نن دلته حکیم خان خبره وکړه چې زما سره پیپلز پارټي څه کوي. ملګریا زما او زما د ملګرو د ډېر تجربې سره دا که پیپلز پارټي ده، که دا مسلم لیگ ده، که دا پی ټي آی ده، که دا جمعیت علماء اسلام دی، که دا جماعت اسلامی دی، یاد ساتئ ملګرو د دې ټولو پارټو لیډرز چې دي په سند کې د دې مشران چې دي پښتانه نه دي. د دې ټولو پارټو د اختیارمن خلک چې دی اگر نور خلق تے پختون خام مال لے دے داغا پا جلسہ کے داغا پا جلوس کی استعمالے گی. دا قطن دا خبر یہ رکھے چھ مالا وہ پیپلے کارو کی، مالا وہ مسلم لے کے روڈ جوڑ کی. قطن دا خبر نشتا قدار سکو دا با پخپل طاقت باندې کو. بیا سوال پیدا کیږي چې زه په پارلیمنت کې نه یم، زه الیکشن نشم ګټلی، زه تقسیم یم، په خلقه بندۍ کې تقسیم یم، په برادرۍ کې تقسیم یم. د دې ټولو پارټو کې موږ ټول شامل یو. دا ټول خلق، دا ټولې پارټۍ، دا میډیا، دا ادارې، دا ټول پښتانه ګڼي چې دا نشلیان دي. او زه اکثر یو ځای کې بار بار دا خبره کوم چې په دې ښار کې کم سړی ټارګټ شي څوک یې مړ کړي په دهشتګردۍ کې پښتوني. نو د دې سار اخبارات دا د ټي وي پټۍ دا پښتانه دا ټول خلک د یو بل نه یو بل سوال کوي، بېګا یو بل نشلی وجلی دی. دا هغه سره تعلق د نشل پارټۍ سره نه وي. دا سړی ژوندی پیپلی دی، دا مسلم لیکلی دی، خو چې دا مړ شي دا نشلی شي. دا ټول خلق وایي. نو مونږ وایو چې ته که ژوندی پیپلی او مړ نشلی، نو بیا دا ژوندی پیپلی شه، نو بیا د دې نشلیانو نه به مونږ تپوس کوو چې بیا په دې ښار کې د پښتنو مسلې حل کېږي او که نه حل کېږي. ما خو ځان پیش کړی دی. شیخ خان اکاخیل درته ووایي چې ما خو په بلدیات کې خپل ما ځوانان ودرولي وو، ما خو میدان خالي نه دی پرېښی، په ما کې خو کمی نشته، ما خو دې مرګ ته ځان تړلی و چې زه یې ښار کې الیکشن ته هم نه پرېښودم. خو زما ځوانان خو راوتي د خپلې ټوپۍ سره د دې خلکو خدمت ته ځان پیش کړی و. ووټ که تاسو نه دی ورکړی، د دې خلک د علاقې خلکو نه دی ورکړی، ما خو میدان خالي نه و پرېښی. زما ځوانان خو باقاعده په دې میدان کې ولاړو. او بیا لږ ساعت دپاره ملګرو په دې سند اسمبلۍ کې 166 ممبران دي. 166 یو سل شپږ شپېته. زه به څومره وګټم په دې کې؟ پښتانه به څومره سیټونه وګټي چې ستا کومه حلقه بندي شوې ده ته یې په دې ښار کې څنګه تقسیم کړی؟ 2 4 5 6 8 10. آیا په 160 کې ستا خبره 10 کسان څوک اوري؟ بیا راځو چې په 2007 کې ستاسو په دې ښار کې د متحده قوممنټ یو ناظم راغی، مصطفی کمال. اولنۍ خبره دا وکړه چې د بار د صوبو نه راتللو د پښتنو دپاره
چې دې ښار کې که دې روزګار کي ته ورک پرمټ دې ورکړی شي. ستاسو په مثال PRC پابندي ولګېده، ستاسو د دې ټول ښار د کچا بادو د ورانولو خبره وشوه، ستاسو د دې رکشو بندولو خبره وشوه. هغه وخت کې په هغه اسمبلۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو نماینده نه و، لیکن چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر سینیټر شاهي سید دلته جرګه جوړه کړه، خپله پارټي سرګرم کړه او د خپلې سرې ټوپۍ سره دې ښار ته ووتو. دا ښار یې 7 घंटे جام کو بند کو، نو بیا نه په پارلیمنٹ کې نمائندګۍ ضرورت ہو. ما په خپل سیټ پاور باندې ما دغه ټولې منصوبې واپس دغه په کور کې جمع کړې. تر اوسه پورې هغه رکشې چلیږي، اوسه پورې هغه کچا باندې ټولې په خپل ځای موجود دي. د اوسه پورې تا د ډومیسایل او PRC هېڅ پابندي نشته. د ورک پرمټ هغه آرډر ریزولیشن واپس واخیستی شو. دا په څه باندې؟ دا په سټریټ پاور باندې. که چېرې د کراچۍ پښتانه تاسو مونږه دا تبلیغ وکړو، دا قوم دې ته تیار کړو چې زمونږ او ستاسو مسله الیکشنې به کوو، خو دومره امیدونه به ترې نه ساتو. موږ صرف او صرف چې کومه اداره په دې ښار کې که هغه نادره ده، که هغه واټر بورډ دی، که هغه بله انتظامیه ده، او نن بېتحاشه ظلم کوي روان دي. دا پارلیمنټ ستاسو نه دی. په دغه پارلیمنټ کې ناست خلک کله هم دا نه غواړي چې کراچۍ کې پښتانه خوشحاله شي. هغه وایي موږ په اقلیت کې بدلېږو، د دې قوم د راتلو سره دا زیاتېږي، دا زموږ معاشي قتل عام کوي، دا زموږ په معاش باندې بوج دی. کله به ستا مسله حل کړي؟ ستا د مسلې حل کولو دپاره د سټریټ پاور دي چې که د 1 घंटे دپاره پرستو د صوبایي صدر اعلان وکړو، موږ 40 لکه خلکو دعوه کوو، خو که 50,000 خلک 1,000 خلک صرف د نادره په دفتر کې کینی، یو پوره من احتجاج چې موږ انسانان یو، د دنیا په قانون کې چې د انسانیت سره کوم عمل کیږي، زما جایز مسلو دپاره ما سره د انسانیت په حواله ما واورېدلی شي. آیا چې دا 1,000 خلک کینی، نو بیا د هغې ادارې د پلار طاقت هم نشته چې د پښتنو مسله حل نه وي. خو دا قرباني به ورکوو، دا قرباني به ورکوو. او که صرف دا سوچ وایي نن هم دا شاته ملګري دغه دې روان دي، زه نن راغلی یم که نه د کوم ځای نه، ما به هم ډېر کارونه دي، سوزګار خو نه یم. د سره دا فکر خو ضرور شته چې د سار په مسله کې ګیر چې خدای بیا پریشانه دی، خو دی دې ته نه دی تیار چې زه د دې پښتنو دې لږ ګنټه دلته کښېنم، دا خبرې واورم. دا خلک څه ویل غواړي؟ موږ ستاسو نه ووټ اخیستلو نه یې راغلي، موږ د دې علاقې نه ووټ نه غواړو، نه د ووټ زمانه ده. خو نن ته پریشانه یې، نن پښتون پریشانه دی په دې ښار کې. نن د ټولو نه زیات ستا شناختي کارت بلاک شوی دی. مصیبت دا دی چې د چا بلاک دی خو پریشانه، باقي د دې قوم د چا سره هېڅ فکر نشته. خو که چېرې موږ د هر پښتون مسله خپله مسله وګڼله، نو یاد ساتئ بیا به زموږ د ټولو مسلې حل کېږي. او که چېرې ما دا ووایي چې زما بچي خو خوشحاله دي، که د ته پریشانه یې دې پوه شه، کار پوه شه، نو بیا به نور هم تباه کېږو، نور به پریشانه کېږو، او دې عام مسلې ته به نورو ته روانې کړو. خو که چېرې دا خپل سټریټ پاور موږ طاقت پیدا کړو، نو ملګرو هېڅ ګرانه خبره نه ده. او د دې دپاره دا تربیتي نشست یا د کونسل اجلاس مونږ چې څنګه د ضلع صدر ته ووایي چې نور مونږ په پوسو کې اوبه نه بوځو، مقصد یې دا دی. او پرون مې په سوشل میډیا باندې
په میسیجز باندې په ټول ښار کې موږ میسیجونه هم چلولي چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون دی د ده د ټول خاندان د ده د ناظرات دی به خپل فارم جمع کوي په هغه متعلقه سنټر کې د هغې فوټوسټیټ او ورسره خپل کاغذونه دا به خپل ضلعي صدر ته ورکوي د ده د جایز مسلې او چې قانوني د ده کاغذات پوره کاغذات عوامي نیشنل پارټي ذمهواره ده چې د ده به شهادتي کارډ میلاوي خو شرط به دا دی چې دا خپل تنظیم له خلق چې د احترام او عزت ورکړي تنظیم هم مونږ په یو ډسپلن کې راشو باچا خان نور څه کار نه